باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. علماء کرام و صلحاء امت امام بخاری رحمه الله متعلقات د صلات چاہیت شرائط الصلات وی اغا ذکر کئی. شرائط صلات کی طہارت اور لبس الثياب ستر عورت ستر بدن دے. من جملہ شرائط الصلاتنا استقبال الى القبلہ التوجه الى القبلہ ہم دے. نور کل امام بخاری فارض ذکر د شرائط الصلاۃ ما يتعلق بالصلاۃ من الطهارة وستر العورة. نشرع في شرط الصلاۃ الاستقبال الى القبلہ. سنگا چی موز دی پارا طہارت شرطی اور ستر بدن شرطی نو دارنگی موز دی پارا استقبال الى القبلہ چلے دام شرطی. نو فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل استقبال القبلہ. دی مقام کی دا امام بخاری پا دی کتاب کی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہ ایراز صدا. علماء محدثین فرمائی د امام بخاری مزاجو کله چې په تحریر د کتاب کې فترت پیدا شو انقطاع پیدا شو نو امام بخاری چې وکړه بیا هغه شروع کو د تحریر نو بیا بسم الله ولیکلا. نو کله کله بتا سیو چې پټیشن به خبرو درولا او کله کله دا چې بیٹیشن با څه ضرورت انساني څه تقاضا انساني به پیدا شو نو هغه د پاره بلاړ نو چې بیا براغ نو بسم الله به شروع کړه. خدا نه چې لاړ شي نو بیا به سم لاړ شي. خو مطلب دا چې خپل ضرورت پوره کې فورن واپس راشي. نو ضرورت خو په یو شپه کې پوره کیږي لکه دې چې تل راغلو کنه او دا څنګه چې تور ته په میاشتو دی راشه لکه څه د ضرورت دی. خیال دی امام بخاری رحمه الله تاسو د مصداقات ضرورت امام بخاری رحم الله چې فترت بابین د تحریر کې راغی نو بسم الله الرحمن الرحیم باب فضل استقبال القبلة. ګوره علماء کرام د امام بخاری د مولانا زکریا رحم الله یو خسته جمله د ډېر عجیب خبرې کوي. خیال دی ورته سار می سوچ کو میں کہ دے جوندے وے نظم ہندوستان تو طلب سار پورتا پوچھو کہنا دی 10 کے بکے ناستا ولی خستہ 10 کی تو بعض ٹھیک ناشنا جملے بھی. امام بخاری کے جو سرمایہ ہے یہ سب ابواب میں ہے. ہوئی امام بخاری طول علمی سرمایہ چدا دا ابواب کی منحصر دا ورنہ تعلیمی لحاظ سے دا بخاری درجہ ثالثہ دا. ترمذی ابو داؤد دا مخ کې دی بخاری ور پسې دا هغه فضیلت اصحیت په اعتبار د کوم مقام فضیلت ته نه دیتا حاصل دی. خود تعلیم په اعتبار سره دې درجه کو ولا نه ده. دغه جو چې تعلیم دیوبند کې آغاز دا دوره حدیث په درس د ترمذی بکیدا اور اختتام د دوره حدیث په درس د بخاری بکیدا. په تعلیم کې اقدام د ترمذی او په مرتبه او په مقام کې بخاری وا دې ټول سرمایه په بابونو کې پراته ده. نو دې کې درې اشکالات دي. اشکال اول دا دی چې باب فضل استقبال القبلة. امام بخاری فضیلت استقبال القبلة ذکر ک بیا په دې حدیث را نړ په دې باندې نور خبره ذکر نه کړي. حالانکه استقبال د قبله اول د مواجهی ذکر پکارو بیا د قیام بیا د رکوع بیا د سجود نو دې راغیا اخر کې چې کله ته سجدي لذي نو په سجده کې به د خپل خپو ګوتې قبله تراولي. عجیب کار شو. او دې لپاره سوال دا دی چې ذکر د فضیلت ته استقبال دی
او فضل استقبال د پاره حدیث نشته او بل دا کې چې مسله د استقبال ونول مواجهه پکارو مخوانو قبله ته لکه رسول روان د فول وجوهکم شطرا استدلال دا غینه دی امام بخاری یو خداو ک چې یستقبل باطراف رجلیه القبله هغه ذکر کا حالانکه دغه سم مناسبت ناراضی لکه چې استقبال د رؤوس الاصابع دا په حالت تسیدی کې دی دا د قیام او د رکوع نه رستو دی دې ذکر کولو څخه پیدا شو دیم سوال دا دی چې دا یستقبل باطراف رجلیه چې دی دلته ذکر کین نو په 112 کې خو مستقل باب روان دی او دینه خو معلومیږي الکه تکرار د باب 112 تر راوړا څومره زر براله ما خو 107 راوړو انو 112 راغه ته دومره مشکله خو نه و ها وګوره باب یستقبل باطراف رجليه القبلة قال ابو حمید عن النبي صلی الله علیه وسلم بالکل اسی طرح ہے سما سره پکې نشته یو خدا چې دی دا باب مکرر شو دو خبرې شوې درېمه خبره دا ده چې قاله ابو حمید ذکر کا نو معنا حدیث ولا ذکر نه ک اشاره وکړه روایت ابو حمید ته حالانکه ابو حمید روایت کومه کې ذکر شوی نه ده مونږ ویلې نه ده اشاره خدا سي حدیث ته پکاروي چې هغه مخ کې ذکر وي دا درې اعتراضات د امام بخاری باندې رااله د علماء کرام او د اهل علم طرفنا امام بخاری وی چې ته خبره چې کنه چې فقه البخاری فی تراجمی زما سرمایه خو بدی کې پرته ده نو سوچو کا کنه دا عبارت دا شو وایا چې په عبارت باندې اعتراض وارد نشي دا اشکالات را نشي د یو خدا دې چې د دلته یستقبل باطراف رجلی القبلة چې دې ذکر کړی دی او الته 112 کې مستقل باب ذکر کړ دی امام بخاری داخلي چې استقبال د قبله یو اهم ترینه مسأله ده الته می مستقل باب کې ذکر کړی دی اصالتن او دلته کې دا خبر راغلی ده طبعا دیمه خبره دا چې ته وایې چې د مواجهی ذکر دیونه کا اور استقبال د رسول اصحابی دیو کا د امام بخاری وی چې چشمه پسترګو کا زما په دې عبارت په اعتراض الکه چې دا یستقبل ذو جز د باب وګرځوما ما خدا جز د باب نه ګرځولې او نه دا جمله چې کومه ده مثبته ده بلکې دا جمله مثبته ده یو مثبت دی یو مثبت دی نو دا جمله مثبته ده او جز د باب نه ده چر کله جمله مثبته شوا او د باب جز نشه نو اوس د دې جملې د ایراد مقصد څه شو غرض او تأکد په اهتمام د قبله کما قال الفتح الباری على حاشیه البخاری معنی څه شو الک فضل دے فضیلت ته په بیان د استقبال د قبله استقبال د قبله تمره اهم دے مخلا مخدے سینه خلا سینه دا هغه اخفي هغه ګوتی چې کله په سیدی زی هغه هم قبله ته اړای نو مقصود څه شو تأکد شو په استقبال د قبله معنا قبله ته مخ اړول تمره اهم دی او ضروری دی مخ خداستا مخ دی چې د ارجا فخ دی او شو کنه سینه خو لا سینه ده چې د ارجا ورسره مینا ده سینه او مینا کنه تکل ورته خو الکه دا تمره اهم دی چې مخ پریږي د سینه بلکې د خپو د ګوتو سرونه هغه هم قبله ته متوجي کا لہذا دا جمله صدا مثبته لل مثبته او باب جز د باب نه دی ٹھیک شو مسله خلاص شو اوس کې اوسوي چې قال ابو حمید النبي صلی الله علیه وسلم دا مخکنی ذکر شوی امام بخاری علیہ رحمت وی دا حدیث ابو حمید الطویل دا انتہائی مشہور تر حدیث ده
نو ماغي ته اشاره وکړه ځکه چې ما ته پس یو سره بخاری ته کینی نو خامخای به داري واتونه خو په مشکات کې ویلي کنه او هغه حدیث ابو حمید الطویل چې کوم دی په 114 صفحه د بخاری کې را روان دی تراواله 114 اګوره 114 راغی دا وګوره اصل کې تاسو قرات نه مننه استادو فقره سبحان الله جی علماء کرام توجہ دا 114 صفحه راواړه وا نو دې دا ذکر کوي ګوره مسأله وګدا دا حدثنا يحيى بن بكير نو مخرج كان جالس مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث کو مشهور دی ځکه ما غي ته اشاره وکړه اعتراضات پاتې نشو وبي قال حدثنا عمرو بن عباس قال اخبرنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم اهتمام د قبله په باره کې دا حدیث دم تا په مشکات په 2 صفحه کې ویل 3 کې ویل من صلى صلاتنا هر هغه څوک چې موږ کې په شان د موږ زمونږه من صلى صلاتنا من صلى كصلاتنا واستقبل قبلتنا او مخ کې دوی قبله زمونږه تا کور مولانا يهودو نصارا خو موږ کو خو كصلاتنا موږ نو دارنګه چې هغه یو توجه او یو جهت وو لیکن قبل استقبال الى قبلتنا نو ځکه دغه خو قبله بیت المقدس او یا هغه بیت الحمد قبله مبارکه کعبه نو ځکه فرمای من صلى صلاتنا كصلاتنا واستقبل قبلتنا هغه څوک چې موږ کې په شان د موږ زمونږه او استقبال کې زمونږه قبله تا واكل ذبيحتنا او خوري زمونږ د الله صلی الله اوس ګور مولانا صاحبہ د عقل د ذبیحه چې د نص استطرادن دی یا عقل د ذبیحه چې ذکر دی دا فقط په اعتبار د ذکر د شاعر اسلامیو ذکر د شاعر اسلامیو نه یو شعار استقبال القبله دی یو شعار چې کوم دی سره حاجی الصلاه كصلاتنا دی او بل شعار چې کوم دی عقل د ذبیحه په طریقې شرعي سره کنه نو دا ذکر د شاعر اسلامی و دی فذلك المسلم دق مسلمان دی دا مسلمان دی الذي له ذمه الله وذمه رسوله هغه سره چې هغه د پاره حفاظت ته الله او د رسول نه دی یعنی الله طرفنا مأمور دی په حفاظت سره دارنګ نبی د الله حکم او پیغام بیان کړی دی فلا تغفر الله في ذمته اصل کې دا تغفر د اخفار نه دی اخفار توهین او تحقیر ته وي بی عزته ته وي لیکن دې ځکه موږ به معنا مناسبه کوو چې ساشي لیکل دا فلا تغفر الله في ذمته لا تخون الله في ذمته الله خیانت اونکه په هغه زمید امن د الله چې دی له ورکړ دی معنی کې د موزه روجا او استقبال القبله وکل د ذبیحه کې نو د مسلمان شو چې د مسلمان شو الله تعالی دې مأمون شو چې دې مأمون شو اوس کې تدیل تکلیف ورکړي نو ګویا کې د الله امن ور کړی شی له وته تکلیف ورکړي او د الله په دې هغه عهد کې به خیانت وکړي لا تغفر الله فی ذمتی د الله خیانت اونکه دغه په عهد او پیمان کې ٹھیک شو مسئلہ آسان ہے نو سبا کې اشکال نشته الله ولا امن ور کړی الله ولا حفاظت ور کړی دا د دې حفاظت ازاله اونکه او بي قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس
ما ته مرشد مقاتله قتالکم خلق سرا حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم. بس خلاص شو آسان دی ښا چې چار کلمه د توحید ویلا او شاعر اسلامی د زړه نه ومنله نو دغه د مال او دغه د جان حفاظت وشو. فقد حرمت علينا نو موږ باندې حرام کړی شو هتک د وینو دیاغي او هتک د مالونو دیاغي الا بحقها. او ذات زمير چاته راځي دي نو زمنګ په دې کتاب کې د عینین لیکل دی چې الا بحقها الا بحق الدماء والاموال. هاکي یو سره د چاوینه توي نو په حق د ویني د بل د دې وینه محفوظ نشوا، په حق د هتک د ویني د غیر سمانه شوا، الکه د دې د ویني هغه محترم والي رفشه، په حق د هتک د مال د بل د دې دغه مال هغه احترام ختم شو. انو علماء لیکي بحقها بحق الاسلام، حق د اسلام خدغه دې کنا چې فلا تغفر الله فی ذمته، الله د عهد او پیمان به حرمتی اونکه نو کې چرتا به حرمتی وکړه نو عهد اسلام او حق اسلام چې دی تا نه بیا مطالبه کوي چې تاوینه توي کی او تا نه مطالبه کوي چې سامان لوټي. وحساب علی الله او معامله الله مې ربان تدا دا دې باندې مکه باز کړ دي چله کې دا حدود چې کوم د کفارات کې زواجر دي نو کوم حالت چې کفارات وي وحساب علی الله وشو کنه دا غي دلیل شه تاخیر ورته کنه دا چې کوم خلق وي چې دا زواجر دي نو حساب علی الله شه نو معنی دا حدیث مؤید شه د مسلک حنفی. وقال علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل قال سأل ميمون بن سياد انس بن مالك سوالك ميمون بن سياد انس بن مالك سے ابن فقال يا حمزه اے حضرت حمزه دا کنیت انس سے ابدا ما يحرم دم العبد وماله دارا توخیا چغه سی شه دې چې یو انسان مال سکی حرامي په بل باندې د یو انسان وینا حرامي په بل باندې معنا غسی شه دې چې مال او دم د انسان چې محترم وګرځین. فقال من شهد لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم دغه دې مسلم دی له ما للمسلم وعليه ما للمسلم. اجمنګ په فقہ کې وی چې عمر سے ویلو مالنا وعلي ما علينا بس دا دغه بنیاد شه له دې کلمه خوان دې پاره هغه حقوق دې تحفظ دي للمسلم چې کوم یو مسلمان لدی وعليه او په دې باندې لازم دي منل دغه حقوق مال المسلم چې په مسلمان باندې. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب. ور علماء کرام دا مشکل باب دی چې د بخاری شریف کې چې منګه اوس وی چې د امام بخاری سرمایه چې دا تراجم دي او بعضی ابواب ډیر زیات مشکل دي. پوښښ کنه یو د بخاری کې را روان دي کتاب الحج کې الته کې حرف هم راځي ان الته بیا خلق تحقیقات کې چې دا هم دي کې هم دي او دا څه شی دی او چې هم شي نو مانل جوړیږي کې هم شي نو فارسی دا او کتاب د عربی دا به څنګه چل کیږي. بعضی زینو داسې دي چې په بخاری کې ډېر مشکل دي. من مشکلات الابواب هذا الباب وهذا من معركه الاراء. خدیجه توکیدا باب قبلة اهل المدينه والشام والمشرق. باب قبلة المدینه والشام والمشرق دا باب د بیان د ذکر د قبله د اهل مدینه، دا باب د بیان د ذکر د قبله د اهل شام او په بیان د قبله د مشرقیانو.
وکیل طالبانو زیر ګران دي دا یا ساته خاپ دی باندې علما اکثر دوکه کیږي مکه مکرمه چې دانو د مدینې نه جنوب ته ده تخیل راغی او مدینه چې دانو د مکې نه شمال ته واقع نو دلته وی چې قبلة اهل المدینه و اهل الشام قبله د اهل مدینه او قبله د شامیانو نو د اهل شام شام ده کنه نو دی کې اول ټکی شام کې شین ده نو چونکی د اهل شام د مدینه نه شمال ته واقع ده آسان شو شامیان اهل شام د مدینه نه شمال ته واقع ده نو قبله د مدینه والو او قبله د شامیانو یو شو چاگه سو شو جنوب شو یعنی دا طرف لکه منگا اوس مدینه کې ناسي کنه سبحان الله سبحان الله نو مدینه کې مشرق دی طرف ته دی کنه او مغرب دی طرف ته دی نو موږ مدینه کې ناسي له خیر سره نو بریلیان چې مړوي پیر شه موزنه کې پیر شه ارموز مدینه ته دی نو کوم درس بخایله مدینه ته لاړ نو سو خیال نه نو تصور وکړو مدینه کې ناشته نو دا مدینه شو دی خوا نو دا جنوب شو شام دی خوا شو ٹھیک شو نو د شام قبله هم داسې شو د مدینه والو قبله هم داسې شو دغه وشکار نشته دی هو المشرق نه جوړي زکه چې مشرق خودي طرف ته دی مدینه کې مشرق دی طرف دی دیوال طرف ته دی نو قبله د مدینه والو او قبله د شامیانو خدا جنوب ته ده نو دارنګي د ول مشرقي او د مشرقيانو قبله هم د هغه قبله ده هغه جهاد ته چې کوم د مدینه او د شامیانو ده دا جوړ نشي تاسو خیال رانه دا زه مشکل شو تاسو غوښتل چې کوكب الدوري خو نشته کېشته چې کوم کتاب دې هغه تاسو نه اخلي اردو کتابونه جمع کړی الکوكب الدوري هغه څه شته راوړي جزاك الله وزوجك الله تعالى صالحة سبحان الله 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 دا ډېر په منډه روانه ده ورې پاجه ده ماته جزاک الله سور انقلابی کتاب ماشاءالله زمونږ استادانو په خواوی د قاضي شمس الدین رحم الله په درس کې آئے بوی چې بخاری اور ترمذی کے لیے لامع الدراری اور کوكب الدوری یہ دونوں رقم لازمی ہے دیکھ یو ڈز دے تو سم ڈز دے اس دیئے کہ سوال منظان پو کہ خواہ قبلت اہل المدینة والشام والمشرقی نو الکه د مشرق چې کوم دی په مدینه کې هغه سمت مقابل دی د بیا څنګه د مدینی والو د شامیانو د مشرقیانو قبله یو شو عبارت مشکل دی او حتی ذهب بعض المحدثین الى تغلیط کلمه المشرق نو تر دې چې بعض محدثین وی چې دا اول مشرق چې کوم دی کنه اول مشرقي دا چې کوم دی دا کلمه غلطه ده او دا د کاتب نه په غلطۍ لیکل شوی ده اصل بار دا دی باب قبلة المدینه والشام بس والمشرقی نشته او دا کلمه ده والمشرق چې کوم ده دا غلطه ده او دا د کاتب نه غلطی سره لیکل شوی ده ځکه دا بالکل به جوړه ده دې کې مناسبه نه ده
باغي پسې بیا نور محققین راځه چې دای خضر مطمئن شو راغلو کنه ان نور محققین محدثین راغلل اغي ورته چې دا ول مشرق کلمه غلطه نه ده خو کلمه مجروره نه ده دا مستقل کلام دی او مبتدا دا خبر مقدر دی اصل کې دی ول مشرقو بخلافهما او صفات له کون صحیح شو معنی دا شو باب قبلة المدینه و آل الشام کلاس والمشرق بخلافهما او قبله د مشرقیانو د مدینه او د شامیانو په مقابله کې دا مخالفه ده ځکه چې د مشرقیانو قبله مغرب ته ده کوم مشرقیان یو کنه د مشرق قبله چا شو آل مشرق مغرب ته شو اوس بیا په دې باندې سوال دی چې تاول مشرق بخلاف ما وی نو چې څنګه قبله د آل مشرق بخلاف آل الشام والمدینه ده وهكذا قبلة المغرب هم مخالفه ده نبي علماء کرام لیکي چې ذکر د مشرق په اعتبار یا په قیدی د ذکر د احد المتقابلین دي د احد المتقابلین دي کنه قران کې سرابیل تقیکم الحر نو هر ذکر کا او بردی پر خود نو دې ته ذکر د احد المتقابلین معنا شو والمشرق والمغرب بخلافهما مشکل ختم لیکن بیا په دې کې لوی اشکال پاتې دی هغه دا چې فتح الباری چې هغه د بخاری معتبر ترین شرح ده هغه وی چې والمشرق بالجر والمشرق دی لا مشرق والمشرق بالجر دی حتی ته په شام مدینه باندې نو بیا سوال پیدا کیږي چې دې څه مطلب شي پوښښ کنه او د مخکې خبرې باندې علما دام وایي چې توجه المشرق بخلاف ماشي دا خبر د امام بخاری د شان سره ځکه نه مناسبه چې دا یو ماشوم ته پته ده چې لکه د یو سړي قبله هغه جنوب ته شو د مشرق قبله خامخ بل جهت ته وي او سوال دا چې فتح الباری چې دا ول مشرقي دی بالجر دی مرفوع نه دی بیا وسکو ګوره علماء کرام توجه کوي ښا امام بخاری د بخارا نو سب بلاد داسیو چې هغه نه بالکل مشرق ته نه بالکل مغرب ته نو پاغه کلو کې یو کله د بخارا دی او بل د مروه دی مروه نو امام بخاری چې د امام بخاری په زمانه کې د بخارا او مروه ته مشرق بوي دا به مشرقيان یادېدل چې دا مشرقيان دي نو امام بخاری د ول مشرق سره د جهت مشرق قبله نه بیانې بلکې فقط د آل بخارا او د آل مروه قبله بیانې او داغه د امام بخاری په دور کې هغه ته خلق مشرقيان وي نو معنا اوس دا شو چې موږ به ویو باب قبلة آل مدینه وال الشام والمشرق سمانه شو وآل مشرق الخاص بس وآل مشرق الخاص باب دې په بیان د قبله د مدینه آل مدینه او د شامیانو او د هغه خاص د یو جهت ته مشرقانو چې هغه مشرق جهت خاصه ده چې هغه کم دي بخارا او مروه ده نو مشرق نه مشرقي عام مراد نه دي یا مشرق نه جهت مشرق مراد نه دي بلکې خاصه خطه مراد ده چې هغه وخت کې باغی ته مشرقان ناغه یعنی مایل بسوی مشرقو نو دای قبله ده دغه وجدا چې حسن بصری یو قول دی چې مشرقیان چې کله ودریږي مستا بخارا او د مروه والا نو دی بلغون جانب یسار ته مایل کیږي لکه ترمذی بتاوی لیکنا صفحه 80 وګوره صفحه 80 انام میں نام پکې نشته 80 ها
اے اوس ګوره کنه تم رسوم خې خبرې کوي ها دا ګوره قال ابن عمر اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة اذا استقبلت القبلة وقال ابن مبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لآل المشرق ويلك توجه کو قاری سے قبلہ دا ما بین المشرق والمغرب قبلہ دا مشرق و مغرب من کی قبلہ دا بیا هذا لآل المشرق یعنی آل مشرق آل مشرق خاصہ واختار عبد الله ابن مبارك التياسر لآل مروه التياسر لآل المروه چکل تاسو ادریږي نو لغونی داسې کس طرف ته داسې ونه مایل شي قبله رانا اوس مسله ترمذی محل شو او دارنګه الکوكب الدری دا ډیر خسته کتاب دی 162 صفحه ده سبحان الله دا بیا ډیر خسته نقشه ور کړی دا دی ذکر کوي مولانا صاحبہ 162 ہاں جی دے ذکر کوي مشرق السیف بیا بخارا مروه بلخ خورستان هرات اور کرمان دا څومره کلی چدي نو دا پورا جهت مشرق ته نه دي لیکن دې ته مشرقيان وای دا الکوكب الدری او دا کته چې کوم دینو حاصله مولانا زکریا رحم الله او بیا په پاکستان له وګوري مسله حل شو 162 صفحه شو سور انقلابی کتاب حل شو اوس ان شاء الله سرمایه دې امام بخاری ملام شو وی والمشرقی او دار قبله د آل مشرقی خاص دا قاعده بولای دار قبله د آل مشرقی خاص ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبلة بغاية نبی علیہ السلام ویلو مخمکوي قبلتا بغاية په وخت لوی بولو تیشوا او بولن یا ورکی ولكن شرقوا وغربوا واړو مخ مشرق تا واړو مخ مغرب تا ولی لان المكه من جانب الجنوب من المدينه لهذا شرقوا وغربوا داسه مشرق دلته مغرب داسه مخ کوي داسه مخ کوي مسله حل شو زمونږه تعلیم اسلام کی یو کالی فتح کم کالو زماد بخاری د فقہی باندې امتحان د وفاق کتاب باب راغله ا زمونږه مرګرو ډیر خطه پر چلی کړی یو پکې ډیر اعلی دي کړی و فقہی ماته چې څنګه تعویل د قسمه حل کړی و اغه له بخاری کې 100 نمبر ملاو شوی ور 100 نمبر ملاو شوی تا خیال وردا نو مسرار شو کنه اچھا جی وبی قال رسول خاص امیر سے پہلے زب پیش ہو رہا وبی قال رسول علی ابن عبد الله قال رسول سفیان قال رسول زوری عن طائب بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط کله چراشه تاسو لوی با ادسماتی تا ولا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا او دا حدیث مګه مخ کې ویل دی کنه اوس دې کې د ائمه اختلاف ضرورت سره بس آل زوایر وی چې استقبال د قبله او د استدبار دواړه جایز دي حدیث نه منسوخ دي ائمه ثلاثه وی چې نه په فضا کې منع دي او په بنیان کې جایز دي اسوق وی چې استقبال منع دي استدبار جایز دي ونحن نقول الاحناف لا تستقبل قبلة بغایت او بول ولا تستدبروها فی الصحراوی او کی فی البنیانوی دوار جائز ندی لکه مقصد احترام د کعبه دی خو دې لکه مخکې درې نقطې تغوا کېدا قال ابو ایوب
ابو ایوب انصاری فرمای فقدمنا الشام من چې شام ترالو فوجدنا مراحیض نو موږ ولیدل التکه مراحیض سیټونه عربي سیټ دا عربي سیټ وي المراحیض ان غری هغه زوینه د ناسدا بولو چان غری کنه دو خفته چې کې دی بس ان غری جوړ شي ګرځا خیال له وته قسم د تمخي کړي وا بنیت قبل القبلة دا جوړ کړ شو مقابل د قبله فننحرف ونستغفر الله عز وجل نو موږ بکینا سیدو ځان تاون کی انحراف وکاو ننحرف ځان بمو منحرف کو د جهات ته قبله نه ونستغفر الله عز وجل الله نو معافیان موږ وختلیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله عبد الوارث مولوی صاحب نے تپوس کوم دا چې کوم مراحل جوړ شو نو دا په بیابان کې جوړ شو کې په کورونو کې دن نه جوړ شو په آباده کې دن نو بچار کړه دا په آباده کې دن نو مسلک حنفی زنده باد شو ٹھیک شو کنه دی حدیث د ابي ایوب نه مسلک حنفی تایید وشو ځکه چې همیشه دا مراحل په آباده کې جوړیږي په صحارا کې څوک نه جوړي نو دوی موږ په آبادو کې بچ کله په مراحل باندې کې ناستیدو د قبله نه موږ خپل جهاد اړو نو چې څوک یې لکه په بنیان کې جایز دی نبی ایوب خو ونن حرفو او بیا فنن حرفو چې کوم دی نو جمع د مفرد هم نه دی یعنی دا زموږ ټول صحابه دا طریقه او عادت معلومه چې استقبال استدبار په صحرا والبنيان دواړه ممنوع دي اوس ونستغفر الله عز وجل دې سمانه ده من به الله نه معافیانه غوښتي د بعض علماء چې لکه د استغفار نه مراد د استغفار البانی دی چې چا د قبلي جهت ته جوړی کړی وي نو خلق مړ شو نو موږ ایله پر معافیانه غوښتل مولا زکریا رحم اللہ فرمائے کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی بنانے والے تو سب کافر تھے اور کافر سے پار استغفار سنگ ہوشو لیکن داغی جواب دا دے چې ډیره ممکن ده چې بعض مسلمانانو د نص څخه قبله مخې جوړ کړي دویمه خبره دا ده چې دا استغفار مراد ده چې هغه پورا انحراف برانه نه کېده نو داغي و نه موږ به استغفار او تیزه کې سوال دادې چالکا تاسو به انحراف نه کوئ د وخت نه بسم کاغه بد شانه کې ناشته کنه زمون زکریا سے یو ناشنا جمله دا سره ډېر محدث ته شعر هغه وایي چې دې ځکه اصل کې دغه بول لتل غایت تل د دو قسم خلق وي یو دای چې فارغ البال وي ایو دای چې هغه مشتغل فی الکار وي لکه مدرس طالب چې مطالعه کوونکی وي یا دکاندار بزنسمن نو ته خپل بیت الخلا ته نه دي سو پر چې دا خبره بالکل الی اخری دني رسیدلی په نشي کنه ویر الله بشم ویر الله بشم ویر الله بشم ورګه دا ټکی ورګه دا ټکی ورګه دا سودا خرڅ ګزدا سودا اوس چې کله دې زی بیت الخلا ته بالکل چې کوم دې گاډي او لوټ شي وي نو بیا دې الته چې لاړ شي نو په دې باندې زبردست تعجیل وی او دې څخه وخت نیوي نو ځکه فنن حرفت اشاره شو تاخال ورترانه دا مون زکریا صاحب نقطه فنن حرف اوس دې کې یو سوال دی چې قال ابو ایوب فقدمنا الشام مګه شام ترالو او په نسائی صفحه نمبر 10 کې راځي چې دا روایت ابو ایوب په مصر کې بیان کړی چار خن نسائی شته تراک نسائی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله چې ملاو بشي دا زما څخه هم دقه څه دغه کله کله پته لري ملاو الله الله دا ګوره نسائی بیا ځان لوګ ګوره صفحه نمبر 10 دی اړومبه روایت دی ان یونس بال قبل الحاجه حدث مالک عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه عن رافع ابن ساق انه سمع ابا ايوب الانصاري وهو بمصر
يقول والله ما ادري كيف اصنع بهذا الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط او البول فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. یا ابا ایوب انصاری وی وهو بمصر او هو بمصر يقول والله ما ادري كيف اصنع قسم دې په خدای چې پویګم نه چې دې کرابي سره سو کوا چې څنګه کینم دا خلکو څنګه جوړ کړی اوس الته کې دا چې و به مصر او دلته کوی چې د شام تراغه دا وسمه چلته نو بعض محدثین بالکل اول حدیثات نو بعض محدثین اسلام فرمایي چې نسائی کې و به مصرن نه دا کلمه غلطه ده بس کاتب غلطی کړی او ځکه چې دلته بخاری کې راځي د شام کې نو مصر کې څنګه کار راغی او دیم قول د موجهین زاده چې کوم احادیث محدثین توجیه کوونکي دي موجهین علما وایي چې دا معامله د انحراف دا راغلی او په شام کې خدا حدیث دې بیان کړی دی نو په مصر کې بیان کړی لکه توس ویسا کې پاتې کیږي او ویسا کې مراحل غلط جوړ شي او تا خپل وطن ته چلار چې ته یې راځه په پلان کې ځای کې ومه الته کې دا مراحل غلط جوړو نو زبج کله غایب تلاړ مر فنن حرف و نستغفر الله معاملہ ستا په دې کې لیکي راغلی دا ور نقل روایت په خپل کې لیکي کنه دې کې څه اشکال نشته دی والله اعلم بالصواب. تشمولانا سیبا وعن الزهري عن عطاء قال سمعت ابا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله دا روپا امام بخاری دا روایت ول راوړه ستا بین الحاشد ذکر کړی دي چتر کې دا سفیان دا حدیث ذکر کړي دا امام زهری نا کله په انصر ذکر کړي کله په تحدیث سره ذکر کړي نو اشاره ده چې دا حدیث کې معنعن دي نوم په درجه د تحدیث دي او دی باندې هغه وهم کوا چې دا سره مدلس تراوی لکه دې مخکې ذکر کړي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن عطاء وذت عن الزهري عن عطاء قال سمعت ابا ايوب او مخکې عن ابي ايوب او روایت عن دي او رسو روایت سمعتو دي غلکه په دوړ طرقه نقل دي باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اونی وای تاسو اخواو شازونه د مقام ابراهيم زید مانزه خواو شامانه د بخاری شو ها اونی وای اتخاذو کې مقام د ابراهيم مصلى علماء کرام صلحای امت دې ځکه دا باب چې راوړ دي د دې سم مناسبت دی مولانا زکریا رحم الله وی زما والد محترم وی چې د دې باب د ایراد مقصد دا چې دعوت تخذو کې اکثر علما وی چې دا د وجوب د پار امر دی امر د وجوب دی زما والد وی چې دا امر د استحباب دی قران وی چې مقام ابراهیم باندې موږ کول دا امر مستحب دی واجب نه دی اغه نه بغیر په بل ځکه درې دې شه موږ کول شي دا خو باندې کنه چې تاسو شومان یې نه موبایل خرڅوي نه موبایل خرڅول ته پریږي دی اوسه پوری خو به یو کستل عمرې لکنه ما نو کله چې تاسو ما سره لاړ شي الله دې تاسو ما بوزي او تاسو ما سره بوزي او خیر ما دې خدای تاسو سره بوزي خو زموږ مقصد او حرم ته رسیدل دی یاره کې تما سره لاړ کې تاسو لاړ نو اسی بعض خلک داسي خصوصا ایرانیان چې کوم دي آل تشیع بدمعشان نو دوی بالکل چې کوم دې مقام ابراهیم باندې طواف خلاص کی مقام ابراهیم بالکل داسي مقام ابراهیم دلته ولاړ مزونه کوي زنانی وسو سړی سو حالکه هغه شرطه منکې را منکې دوی منینا کله کله ظالمان دیو بالله سنونی سي دغه څه ولاړی او زنانی مخ کی مسکی بیا زنانی ولاړی دوی مسکی مقصد دا چې دغه مقام ابراهیم دی الکه وتخذو امر وجوب نه دی چې دلته به ته مسکای اخوا دی خوا کا وسړیا دا خبره خو صحیح ده لیکن دا خو د قبله مسله ده د مقام ابراهیم مسله نه ده دیروست دی روایت د ټکی اخر کې نه یو معلومیږي چې وجه اراده ده چې واتخذو من مقام ابراهیم کې دا وهمو چې دا قبله چې ته مقام ابراهیم ني
امام بخاری دا راوړو چې وتخذ مقام ابراهیم مصلا، مقام ابراهیم مصلا دا لیکن قبله نه دا. مقصد دا دی چې مقام ابراهیم مصلا دا خو قبله نه دا، ځکه چې مصلا خو اچول کی جهتی قبله تا، نو مقام ابراهیم مصلا دی قبله نه دا. مسله شو دا ټکی دې سره ډیر خسته خوند کوي او مزیدار دی. او درې ورای دا چې امام بخاری دا وایي چې وتخذو من مقام نه دا ثابتې چاله کې عین مقام باندې اترېدل چې کوم دی دا واجب نه دی، بلکې د مقام ابراهیم سره سره اطرافو کې اترېدو سره هم دا رکعتین ادا کیږي. خدا تو خو خيخي خدا یو پکې ډېر خدا. اګه په خور زو درس کوم تاسو کله کله کوم زما دي زوی چرته اغي ته ویلو هغه چې مو یو ځل لاړو التا نو هغه ته زما والد صاحب دا دی ګوره چې تاسو درس کوم خبره کړ ما او کنه د مننه کمانډه کې چرسی تکی دي انو هغه لیکل دی وی تکی خود ټولو خې دي خود چرسی ډیری خې دي باغ باندې لیکل دي کنه خې خټولې دي خود چرسی ډیری خې دي کنه انو دلته کوم دا خبر توجیهات کو ټول خري خدای یو توجیه پکې ډیره خوا ځکه چې دا قبله سره زیاته. وبي قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر من عبد الله بن عمر سے تپوسو عن رجل فبعد یو شری طواف بالبيت العمره چې طواف کوي د بیت الله شریف لپاره د عمره. ځکه د عمره دو عظیم ارکان دي، کله درې ارکان دي، یو احرام دی، بل طواف د بیت الله دی، بل صفا مروه په منځ کې سعی ده کنه. ٹھیک شو کنه. نو سوی طواف بالبيت العمره د بیت الله طواف د عمره وکړه. ولم يطوف بين الصفا والمروه، لا صفا مروه په منځ کې سعی نه وکړي. نو آیا اتی امراته اته خپل خزر سره ملاقات کول شي دا چرته کنه اله اخر دې ته بعد خلک دازي ډیر کوي کنه. آیا اتی امراته داخل ورته فقال دیوی قدم النبي صلی الله علیه وسلم راغلو پیغمبر علیہ السلام فطاف بالبيت سبن، نبی علیہ السلام طواف د بیت الله کړو وصلى خلف المقام رکعتين او مزد مقام ابراهيم شاته کړو 2 رکعاته وطواف بين الصفا والمروه او پیغمبر علیہ السلام د صفا مروه طواف کړو. سبحان الله. صحابه سره خسته جوابونه کوي مانس شو دا عمره خو سنت ده او سنت څه وی چې د نبی په طریقې باندې وی. نبی چې کله راغی عمره لا عمره طواف د بیت الله چوک بیا ورپسې بغیر د اشتغال نه په عمل آخر سره حضرت صفا مروه سعی کړی و. نو تاسو وایئ چې آیات امراتو دا پکې چرته راوښته. هر یو شیخ خپل مقام باندې خوان کوي. وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه او تاسو په پیغمبر په طریقې او باغیبن عمل کولو کې خستنه مندا. وسالنا جابر بن عبد الله مگر جابر بن عبد الله نے تپوسو کنو فقال لا يقربنها نبني ذکی دې سرا حتا تو بین صفا والمروه صفا مروه طواف کوي صاحب کې طواف ورته ویل شي صاحبم کوي. ٹھیک شو کنه لکه چکر خوده کنه مولانا صاحبہ او علماء لیکي چې چر یو سړي دا کارو ک نو فبطلت العمره فتعینت الکوتا کل الباز گل دم په لازم شو لکه دا خو کنه الى اخره. وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف عن يعني ابن ابي سليمان عند سيف نم چله سيف نم دې دا سيف چله د زوید ابي سليمان دی. قالوا سمعت مجاهدا قالوا تي ابن عمر دا حدیث موږ مخکې ویل د خلاصه باندې ځان پوکا دوی چې کوم دی فتح مکه په وخت کې چې دوی لاړل کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه مکه فتح شو نو بیت الله شریف ته دم نه لاړ. پای زمانه کې بیت الله کې دم نش شپږستنی وي دا روایت مخکې ویل کنه شپږستنی وي نو دوستنی چې دنو کس طرف ته راوښتي دې طرف ته او نور ستنی خي طرف ته راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وضو کو
چا ابن عمر ته چې نبی رسول الله بیت الله ته دم نشوي دي نو دې رامنډه کړ چې رامنډه دې خټي یعنی په سنت باندې مینو او د اتباع رسول پدې کې ډېر زیاته مبالغه سره دې رامنډه کړ چې رامنډه کړو حضرت سے مسجد نو وتلو یعنی خانقاه نه بار وتلو نو ابن عمر سے چې نبی اسلام دنه تلو بلال ته وتلو وسنګ بدن موږ کړو او موږ کړو وسنګ کړو چې ته دا دنه شي ورنه دنه شي نو کس طرح ته چې تاسو دوست نه راشي کنه او د مخامخ دیوال او ستا په منځ کې یو مصلا زیوی نو دغه ځکه حضرت ولاړ آلته موکړه او بیا چې جمعه د وته نو بعد مقام ابراهيم څخه بیا د رکعات وضو آیت اشاره بعض روایتو کې راځي ابن عباس روایت کې چې نه دي کړی بلال وی چې کړی دي او زیادت العلم حجه علی من ليس له علم نو یوتی ابن عمر راغ یو سره ابن عمر سیرتا فقیل له ویل شو ورتا هاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل کعبه دا د الله پاک پیغمبر د کعبه ته دن شوی دی فقال ابن عمر فاقبلت مارا منډکړه والنبي صلی الله علیه وسلم قد خرج او نبی علیہ السلام الی راوته او الی بار شو واجد بلال ما مندلته کې بلال قائم بین البابین چې دی ولاړو د جمعات د بیت الله د دروازې په دور شلو کې بابین ذکر د بابینو دی امراتنا مصراعین دی ذکر بیت الله پای زمانہ کې یو دروازه وا لکه چې اوس دا فصلت بلال ما بلال نه تاسو کو فقلت ما اصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبه آیا حضرت په کعبه کې مذکر دی قال نام یاو رکعتین بین ساریتین اللتین علی یساره مذکرو په داسې حال کې چې ولاړو بین ساریتین په من دغه دوستونو اللتین هغه دوا علی یساری چې طرف ته کله اذا دخلت چې کله ته دن نشي دروازې نه چې کله ته دن نشي نو کوم دوست نه استاګ طرف ته دې څخه ولاړو ځان خبره شو ثم خرج فصلى في وجه الكعبه بیا چې بار شو نماز وکړه په مخ د کعبه ان مخامخ د کعبه الاندر کې چې مقام د ابراهيم د رکعتین دا اوس کعبه دروازه ده دلته مقامات چې کوم دی مقام ابراهيم دی الله پاک دمنګ بوزي نه ډیر خوان کیخه حالت ډیر خوان ما شاء الله وفي قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیت الله شریف ته دن نشه دعا په نواهی كلها نبی علیہ السلام دغه په سلورو ګټونو کې ودرېدا دعا غوښته د الله شکریا ادا کړه چې شکر مرکز د اسلام فتح شو مرکز د اسلام فتح شو سبحان الله ولم يصلى ابن عباس چې مزنو کړي حتا خرج منه تدې چې کعبه بار راغی ولما خرج رکعتين في قبول الكعبه هر کله چې راوته د خانه کعبه نه مزیو کا فی قبول الكعبه مخامخ مقام د کعبه کعبه ته بالکل مخامخ خدري ده وقال هذه قبله او څنګه چل دی چې کوم سړی په حدیث پویږي نه لکه پرویزیان به ایمانان شو داغه وګوره دغه یو پیغمبر دی اجازه یو ځل کعبه ته ده نشو اب بلال چې موزیک کړو ابن عباس چې نو کړي نو چاته رښتیا وایو په نشو کنه هغه ظالمان وهمیان دي وهم پسې دي الکه دواړو ته برښتیا وایو ابن عباس په خپل ځای رښتینه دي ځکه دی نبی دنه نو لیدل او بلال په خپل ځای رښتینه دي چې دی نبی پاک دنه لیدل وو دغه څه ښکار دی او دمره ازدحام 10,000 فوج نه په 10,000 کې چاته څه پته لګي چې سل کسانی نو څه کسان دنه صباري نو بارنو ته دنه حال پته لګي چې دنه خلق ستي مثلا دا کنه ان شاء الله وقال هذه القبلة او نبی علیہ السلام چې دا قبله ده او د هذه القبلة د دې سمانه شو توجه کوه به یو د حضرت هذه القبلة اشاره ده هذه اشاره کعبه ته هذه القبلة الى التعبید دا کعبه
دغی قبله دا تر ابد الآباد پوری لا ينسخ کما نسخ قبل ذلك بیت المقدس هذا القبلة دغه قبله دوسو دا به تر اخره پوری قبله لا ينسخ دیکھ شو مولانا یا منا هذه القبله ز مقام ابراهيم څخه ولاړې ما مخ می کعبه ته ده مقام ابراهيم کعبه نه دا هذه القبله دا د پړو نه جوړ کور چې ده دا کعبه دا نو دفه د وهم شو چې څوک داونه چې وت تقدیم مقام ابراهيم مصلا دا کعبه دا نه هذه قبله هغه کعبه دا مقام ابراهيم کعبه ده دا خسته خبره شو باب التوجه نحو القبلة حيث كان ټیشن خو زما پوره شوی دی خدا دې چې ما پرس کالی دا سبق شروع کړو دا باب القبلة المدینه نا نو زه پرس کنه ټیشن ته ځان رسوم ان شاء الله او آسان دې دیم په خپل درته غم مکاو باب التوجه نحو القبلة حيث كان توجه کرنا وای باب التوجه نحو القبلة حيث كان توجه کا آسان دی باب دې بیان د مخ اړولو قبله ته حيث كان اے احمد چې چرته ته او د حيث كان دې باب وجه ایراد صدا علماء لیکي وجه ایراد دادا چې قران عظیم کې یو آیت راځي فینما تولوا فثم وجه الله شته کنه سورہ بقره کې چې کم خوار لاړې تاسو او کم خوا تاسو مخواړو نو فسم وجه الله هر هغه جات چې ستا مخوي بس التا د الله توجه دا تا باقي دا معلومي دل چاله یو قبلۃ الحضر دا ایو قبلۃ السفر دا قبلۃ الحضر چې ده توجه دا کعبه دا او قبلۃ السفر اينما تولوا فسم وجه الله دي ٹھیک شو کنه الکه چې مسافری نو چې کوم خوا دې مخ راغ مخ کا وسړیا ها چې کور ناسي لګاو د کعبه نه بغیر بل جاته مخ نه اړه امام بخاری وی چې نه اتوجنا ته حيث کان توجه الى القبلة فرض دا چې چرته ته حاجی په مسافرای کې ته او کې په کور کې ته د بابا کې لته پوښ غره کې په کور ناسي او کې په سفر کې هوستا قبله به کوموي خانه کعبه وي مولانا زکریا صاحب نور محدثین فرمایي چې د حیث کان معنا دادا چې د حدیث تعلق د باب تعلق د چا سره هر هغه کس سره چاغې نه جهت قبله چره مجهول شي ٹھیک شو کنه مې سیوا ناسی دی جهت قبله لرا اوس دې چې مخو کوي یو جهت تا خپل تحرا سره په واسط صلات کې دې ته پته لګی دا چې جهت قبله بل طرف ته دی نو حیث کان مخ بکای قبله تا چې په کوم حالت کې ته په مانځ کې دنا دا معنا شو لکه اوس ته متحری کړه تا طهرا او کله کې شمال تا او څنګه چې لکه شمال ته تا طهرا او کله چې دی خوا قبله دا ګاځي د خیال رانه دا وینا قبله خو دې طرف ته ده نه سکانا یل په کوم کیفیت کې چې مسکی وګرځا دا ستاسو دې سرستا مز خرابي کې نه نو هي سکان معنا دا شو اوس مثلا شو هي سکان بس وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ابو هريره ته مزخو و ابا هريره مخواړ او قبله ته وکبر الله اکبر وا مخواړ او قبله ته تکبیر وا وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي ساق البراء رضي الله عنه مجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا دا حدیث موږ مخکې ویل دي او کنه ما ته وخت ملاو شي په تعلیم اسلام کې به دغه حدیث التونزم دا سبق ونه شو کنه دوستن तुम फिर किधर छुप गए मुझसे कि मुझसे रह गए थे उधर पहले आ गए थे फिर ठीक है मैं दरमियान में खड़ा हो गया कि भाई गाड़ी में तो हमारा साथी नहीं किधर गया है
اته مسله بخاری درس لا بیا پراتلو کې د پاتش خلک دې مخ کې راغلو ما نیمه لار کې می خیال راغی ما سره می پرې خو دا بیا ما زه معذرت کوم غزا او دې په معذرت نه ماته کې کنه زمانه مخ کې راغله اچھا جی میں نے یہ بات اس لیے پوچھی میں نے کہا میں آپ سے معذرت کروں لیکن ابھی تو نے مجھ سے معذرت کرنا ہے کہ بغیر اطلاع کی کیوں آئے تھے تم خجی انو صلی نحو بیت المقدس 16 شهرا سو شپارس میاشتې او 17 شهرا یا ولس میاشتې دا شک دراوی دي او په دې اختلاف نشته ده بعض علماء چې کله میاشت هجرت پورا حساب کړی دا او میاشت تحویل پورا حساب کړی دا نو سوال جوړیږي او چې میاشت هجرت نیمه ورځې دغه واخلې او نیمه ورځې د تحویل د قبله واخلې نو بیا شپاره جوړیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منوره ته راغلو نو په 12 د ربیع الاول راغلو دیجو کنه او تحویل د قبله چې شو نو د دویم د هجرت په دویم کال باندې په 15 د رجب شو او چې 15 ورځې هغه واخلې او دې جن 12 واخلې دا مجموعه کې نشپاره جوړیږي او ربیع الاول مکمل کې ځان لا مستقل بډانګي ها او رجب مستقل حساب کې بیا ولا جوړیږي دغه وجدا چې ستا نسائی بیا ځان له وګوره هغه بل جزم ویل دي چې 16 شهرا پای کې هغه او تنوین نه ذکر کړي واکذا مسلم وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب ان يوجه الكعبه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره خو خوله چې مخواړي کعبه ته فانظر الله عز وجل الله دا تراولېګ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فتوجه نحو القبلة حضرت مخوار و قبله تا و دې تحقیق نه معلوم شو چې حضرت په انتظار د تحویل کې وو بخاری انتظار ده وقال صفاء من الناس او بيوقف خلقو چغه يهوديان ما واللهم سیسل باعث کدوی په مخ اړول باندې عن قبلتهم التي كانوا عليها وتدوی تقول لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فصلى من النبي صلى الله عليه وسلم رجل بهر حال علماء کرام و صلحاء امت آغاز کی چمنگا دیوان باسر تکڑو شافیو کافی او صحابیاتی دازه ما محواله کړي ومو دلته بده حاشیه کې ډیره خسته خبره دا ورنه دازه بالکل نه جوړیږي تر دې پورې چې مولانا زکریا رحم الله آغاز کی ویل دي خو سمجھ کې ناراضي هغه وی چې زما تحقیق دا دی چې تحویل د قبله چې کوم دی دا بین الظهر والعصر درمیان کې شوی دی اپ دی باندې مصر دی بین العصر والظهر شوی دی او بعضی وی چې بین العصر شوی دی او بیا په مسجد نبی کې شوی دی او بعضی وی چې په ظهر شوی دی نو بیا سوال نه پیدا کی چې اولو صلات صلی الله رسول الله العصر التمغویلو اما ته یا ځکه نن بیا هغه ځل بیا مطالعه کړی ده کنه انو بیا ان شاء الله انو الکه مولوی صاحب په دې پوښوي نو ډېر لوی مشکل خبره ده او په دې باندې بیا علما هغه ذکر کوي ابن سعد دا خبره چې چرمنګو چې مقام د تحویل کعبه دغه مسجد نبی دی بیا مسجد قبلتین ته ذو قبلتین صلی وای اګه ته چې تحویل د قبله فی العصر دی نو البته حدیث کې راځي چې اولنې موږ د مازیګر کو په مسجد نبی کې شوی زم دی حاشیه چې کوم دلته څه لیکلي دا اثبات دی چې نبی علیہ السلام د یو صحابي د والدی بیمار او دغه تپوز لته یو قول یا مسجد بنو حارثه دای قبیلو کې څه اختلاف او دای صلی الله تعالی او د مسلم شه چې د مسلم شه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماسپخین مسکو دو رکعات جوړه د پدرین کې تحویل قبله حکم راغی د فتارو کما هم دا وسنګي لکه
امام الته ولاړو امام دا سراغه دلته ودرېده امام دا سراغه دلته ودرېده ټیک څنګه مولوی صاحب او سړی دا سلال دلته رال خځه خپل په ځای باندې مخ دی خو خځه اخر کې پاتې شو مثلا شو کنه پدارو کمام باندې او پای زمانه کې مولانا صاحب ګرځیدل و غیره چونو دا جایز او نه ما تحقیق ته نه کو ځکه چې هغه خبره مخې تیر شوې دي کو دې ځکه دې نقطې ته وګوره فصل الظهر مع النبي صلی الله علیه وسلم رجل دا اشکل کې فصل نموز ماسپخینو کې یو سړي نبی علیہ السلام سره په مسجد بنو حارثه کې ثم خرج بعد ما صلى بیا دې اوته پس هغه چې موږ کړو فمر علی قوم الصار فی صلاه العصر دې لاړ یو مسجد قباء یا مسجد قباء ته خبر سار طلب کنه بل جمعه طلب وقت ما ذکر من قوم الصار فی صلاه یصلون نحو بیت المقدس یا مقدس فقال او دې سړي هو یشهد دې گوي کې چانو صلی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دې موږ کړو نبی علیہ السلام سره وانه توجهنا والكعبه فتحرف القوم وقوم كعبه تراو ګرځید حتا توجهوا نحو الكعبه دې معلومه شو چې دې مسجد بني حارثه کې مسبخین موږ کړو چې لار د انصار یو قبيله وا چې بیت المقدس ته موږ کړو هغه ما نبی اسلام سره موږ کړو آی کعبه ته مخ کړو هغه به کعبه ته متوجه شو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبي قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته ونبي عليه الصلاه والسلام چې موزیک او پخپر راحله باندې حيث توجهت به چکم طرف تبا توجهت چې او بغرزدا دا دابا به په دې حال کې چې اوچتون کې او دا نبی خپل لرا په ملاخ پلي ادب ترجمه وکړه ٹھیک شو فاذا اراد الفريضه نزل فاستقبل قبلة او کله چې و فرض کول نو کوز بشو قبله ته مخه او تا چې پرون ته پوس کړو مسله حل شو نوافل د پارا پتا بي باندې لیکن فرائض د پارا بس نه بکوزيږي فاذا اراد الفريضه نزل فاستقبل قبلة ازلال شو یو کتاب دې پرونه تاسو خبره کړو ازما په ذهن کې ما څه غشته ور رساله دا خو دغه نمرانو ایریږي آداب السفر دې کې داسې یو رساله اردو کې ملایوي د مولانا اشرف علي تھانوی صاحب دی بل بزرگ عالم دا پای کې دی باندې په دې ریل کې او په دې بسونو کې او په دې سونو کې د بوز باندې ډېر بهترین بحث کړی او دغه اغسل پکار دی او په خاطر زمانه کې په دې سلیف 150 روپے باندې چې اوس په فنسلوب ته رسیدلی ډېر بهترین رساله هغه ځان روانه ده وابي قال حدثنا عثمان وقال حدثنا جن منصور عن ابراهيم بن القمه عن عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم او دا حدیث تاسو مشکات کې ویل ځکه دلته آسان دی او دا خپل ذکر راشي نه ته موږ باسو کو ان شاء الله دا حدیث ته هرباق دی دته حدیث ذلیدین موي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماسبخین موضوع کو چې دوه رکعات باندې سلام واړو او چې لاړو لاسونه داسې کړو او داسې کې خود الفاظ پیوده شو سوچ کیو هرباق راغی یا قصرت الصلاه یا رسول الله نسیتا بوز ختم لنش آیات سبحان ساورالا بكل ذلك لم يكن زمخير دی بیاوی چې رسول الله اقصرت الصلاه نسیتا نبی رسول شیخین او توکته دې سوی خرباق په دې چې سوی رښتیا وی ښا درکات شي دي بیاوی راځي بیا را مخې قبله ته کې الله اکبر نو پاتې دوه رکعاتونه وکړه تخیل ورته نو دا د هغه زماني خبره و چې په مزموز کې خبرو کول سمون نه ماتې ده پکار ته بیا چې څلور رکعات کې مېز کې خبري راغله خروج من المسجد راغله خدا د هغه زماني خبره و چې خروج من المسجد سره مز نه ماتې ده دا ګور زما د غلام حبیب پیژنې کنه داغي خپل راوي ده
نو که ستاسو خوخي واخلې کړي دروازې کلاوي دي وی غورځوي بار خو ځین امام بخاری چې دا روایت راوړی دی فدارو کما هم د پار تایید دی کته و چالکا دا کثرت مشي سره همز ماتيږي نو چې دا دمره قبلین هغه امام خو بخامه خدي خوراله دي هغه دا سرانه دی خو مخ کړ ٹھیک شو ګن مولانا سیوا نو اوس دلته خدي دي نو خدي لاړې شاته نو سړو مخ کې دی وخت دی خو واړو خبره خلاص شو یا سړی را مخ کې خدي په خپل ځای کې مخ کې دی خو واړو تو شکال خو نو دا دمره مشي چوشوا الکه مشي وشو نو هغه وخت مشي سره مزنمات لکه دات شو خبره خلاص شو او تو ورته غوږ کې دغه قال ابراهيم لا ادري ابراهيم زنیم خبر زاد او نقص او دې ځکه د حدیث مختصر دی فرمان دادی چې تاسو په کتابونو کې نمبر نه دی لیکلي ازما کتاب کې هم نه وي خو ما غمرګری ته چې تولی کولی ک نو غیر ټول بخاری خراب کړه خو الحمدلله چې دې کې لیکل ختم شو دا ګوره دا ټول بخاری برته انسی منسی لیکلي دي خو دې ځکه صرف دمره دي چې حدیث لیکل لري چې 402 نمبر حدیث کې روسو تفسیر را روان دي دا سال کتاب کې نمبر 402 اوس دا اوس ځکه سبق قال ابن لا دي زادو نقصا دا دې سره دا 402 نمبر حدیث سره راځي اوس بزوی ما 402 به اوس زوی ما ان شاء الله اگر چې ما ذکر شي خو 402 به زو سوی ما ان شاء الله قال ابراهيم لا ادري زادو نقصا فلما سلم قيل له يا رسول الله دا زکوی ما غپ زکوی لګو ما چې وکاله مشکات می وی په خوانه خبر سم ملمان راولو امیان زه خو دې غپ لګو نو مشکات کې ماوي ما دا سبق هغه پورې چې اگر چې ما پکې بانک پکې وای ځکه له ملمان راغلو چې لسته میټه کې بیا لاړ اې دې ما پکې ته پورې دا سبق وای حجیم فلما سلم السلام وارو قيل له يا رسول الله چاوي چې د لا نبی داوین کو سوکو حرباق ذل یدین احاجه صفه صلات شون آیت موز کې سنوي پیغام راغې سمانا منسوخ شو سلو رکعات منسوخ شو دو پاتې شو قال وما ذاك سجدا وی صلیت کذا وکذا تاسو جی داس موزو کې یو دو رکعات وکړ فسنا رجله حضرت خپل خپې واړولې واستقبل قبلته مخې کې قبلته ما کوم درته خبر وکړه خو ما الله حاضر دې په دې ذهن کې توجه بل تر سره اله زم چې دې ټکی سره تایید شو تحقیق د مولانا زکریا سے ولی هغه حیث کانا او زمانکم د حیث کانا فی ابتداء الصلاة او فی اثناء الصلاة حیث کانا اورګه چې خسته توجیه شي وای مثلا شو کنه وسجد سجدتين او دور سجدو کې دو رکعات وګ ثم سلم فلما اقبل علينا بوجهه هر کله چې پیغمبر اسلام ته متوجه شو دارس مسله راځي ترمذی ابو داود کې هم راځي چاله دا سلام چاړو له او دا سلام د ساوي چې کوم دی قبل السلام دی او کې بعد السلام دی نو هغه خبره سیدته ساوي چې قبل السلام دی کې بعد السلام دی نظم بیا هغه خپل ځکه تحقیق برازي قال نبی علیہ السلام فرمایي لو حدث فی الصلاه شیء کې چره په موږ کې سنوي پیغام راغلی وي لنبأتکم بین ما بتا تو خبر کړی وای معنی کې څه تنسیخ منسیخ حکم راغلی نسخ نو ما بتا تو ویل نسخ نو شوی ولکن انما انا بشر مگر زه انسان ما انسا کما تنسونا مال انسان راضی لکه تاسو جی ایریګم چې څنګه پتا سو یې راضی فذا نسیتو فذکرونی او کل چې زه ایر شم نو ماته یاد وای اوس کو چرته وای دا زړه ته باب حساب کوي مخدلته چاله کدا نسیان خرابي د توجه چې خراب شي ها یو سره په بل ځای ته لاړ شي او بیا د پیغمبر علی اسلام په مانزه کې توجه څنګه بدله شو زه دغه توجیه کوم چې توجه بدله شي نه و
توجه بدل کړي شي و اولی د دې وجنا چې امت ته مسله ورکوله کنه چې تر نسیان نه راغلی شي بیر احمد کې چې نسیان راغلی بیا موږ څنګه کاو فذكروني واذا شك احدكم في صلاتي او کله تردد راشي او د تاسو په مانځ کې فل يتحرى الصواب نو دې د طلب کې اجتهاد فتحرى ثابت شو امام ابو حنیفه سے وی طهارا بکې نو دا څه کړه فال یتم علیه وځکنه بعد خلک چې امام بخاری امام ابو حنیفه چې د متطهرا وکي طهارا کم کتاب کې لیکل دي وته بخاری صفحه 58 کې لیکل دي ثم يسلم ثم يسجد سجدتين دې ټیک ته حنفیت ثابت شو ثم يسلم سلام دیوالی سلام دساوی ثم يسجد سجدتين لاس باب ما جاء في القبلة بعد بیان در مسئله د قبله کې پونشي موري سیوا دا چې تاکم اتر چټی کړه حضور په مال راځي کنه تعالی سره راځي دا کولای تا خپل مرزي وکړي خو ځان دې خوشاله کا خو بوج خو دې مال جوړ کړ خاجي پونشي باب ما جاء في القبلة باب دې په بیان د دې اگر روایت راغل په بار د قبله کې بس مسله یاد کا اختلافي مسله یاد کا یو سره دې چې دا نمرانه شي تاسو نوم دې شاه محمد مثلا شاه محمد مزوکا دې یو دې طلاق کو استان تل مزوکا او قبلي جاته پرې خو متحری بل طرف ته مزوکا چې مزوشه انو پونه شو کنه وګور نمونه راځي دوی شاو خو شو شیر عالم شیر عالم ورته چې انا دادی سوکړو وای قبله خو دی خو او تادی خو وکړه اوس بس کوي امام شافعي سے فرمایي چې هر هغه سره چې ساين القبله شي او دې موږ نه فارغ شي بیا ورته یاد شي دې باندې یاد لازم ده بس امام مالک سے فرمایي چې اعاده شته خو کې په وخت کې وته پته ولګي امز اړول شي نو اعاده بو کې او کې بعد خروج الوقت پته ولګیدل اعاده پینشته اما امام ابو حنیفه و امام احمد والبخاري وجمهور الائمه هم يقولون لا اعاده عليه بس چتا بغیر کابینه بل طرف ته مذکوک بیا غلطی معلومه شو نو پتا باندې اعاده نشته نو چونک امام بخاری د جمهور موافق دے خپل مسلک د فارتای ذکر کړي او فرمای باب ما جاء فی القبلة ومن لم ير الاعاده على من سها او باب د بیان د ذکر د قول دغه چا چې لم ير الاعاده چې نه دا واجب کړي یا نه دا غنل اعاده د مز على من سها هغه چا چې خطا شوی وصلى الى غیر القبلة او ذکر غیر قبله تا کتاب تو کو امام بخاری دا ګوره ناشنا بخاری دا ایک یو د عبد الوارث ته او تی نه قبله جات ایر شو او تی موضوع کا بیا ورته یاد شو لم ير الاعاده على من سها ولی لکا نبی پاک دو رکعات کړو هغه نه پسا خیر پاک ورته وی حضرت سره پات دو کړي دو نه دی یاد کړي امام بخاری خپل مزاج اته کم کړو هغه نه دی معاف کړي فصلى وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام اړول په دو رکعات ماسبخین واقبل للناس بوجهي او خلق تمخ اړول ثم اتم ما بقي بیا پاتې مسجد مکمل کړو هغه شوه نو مات کړي چې شوه نو مات کړي نو کتاب د قبله نه بغیر بل جهاد تساون مذکری نو پتا باندې اعاده نشته ادا مسلک د جمهور ده وبي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا شيمن عن حميد عن انس بن مالك قال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث ما موافقت رب خپل کړه دې پدریو خبرو کې تاب برا حاشا کتلی
ما شرکت لخوا نو تا چې حاشا کتلی وی نو دل تر موافقت طرف موافقت د عمر رب سره په دریو خبرو کې یو ذکر راځي موافقت د عمر رب سره په یو هیڅ خبرو کې یو ذکر راځي موافقت د عمر په 25 خبرو کې تا ته یو نقطه خیمه دا نقطه زما د خپل د فهم ده او کې خوخه دین وایخله کې خوخه دین نو بس تا مرضی ده کدا صلی لازمو مخونه کړه اوس په دې باندې چې وافق ربي فی ثلاثن ما د رب سره دریو خبرو کې موافقت کو مطلب څه دا درې مسلې شرعي وی لا ظهور نو شوه نو ما چې کله دا مطالبه وکړي رب زما تایید وکړه وافق ربي معنا بعضی علما لیکي چې وافق الله عمر فی ثلاثن الله د عمر په دریو خبرو کې موافقت وکړه لکه عمر چې وتخذو من مقام مطالبه وکړه نو حکم راغی عمر د حجاب مسلې مطالبه وکړه نو حجاب راغی عمر چې دا تپوسونه کول عمر مطالبه وینم جوابونه راغل وافقت ربي فی ثلاث خلق چې ادب وکړه اصل کې هو پکارو چې وافق ربي فی ثلاث وافق ربي موافقت رب کو زما په دریو کې خدای ادب چې وافقت ربي فی ثلاث زدی ځکه مچ وافقت ربي خله او دې کې شرالم تاسو تاسو کومه جواب راکړي لکه چې تاسو اسلام آباد کې سټیر ناشنا شذونه به کتلی پونه شو کنه نو ستانه تاسو کوم استا امتحان دی چې بعض علما چې وافقت ربي شي ما درب موافقت کړی دی سمانا دی نبی علیہ السلام ته چې مکه فتح شو او دلته دوه رکعات موږ کوو نبی علیہ السلام زه په خپل نشم کوله آخر رب راته وی حکم راي واتخذو من مقام ابراهيم نو خلق وی چې دا حکم شرعي او مطالبه د عمر جوړ شوی دی ځکه وی حکم شرعي د عمر په مطالبه د عمر مطالبه وکړه نو زکا حکم راغې نه ما په بخاری کې یو روایت لیدلې ده نبی علیہ السلام فرمایلی کل امه محدثونا هر یو امت کې محلم وی محدث معنا ملهم هر یو امت کې ملهم وی او زما په امت کې ملهم عمر دې دا عمر ته الهام شو ځکه خبره واچول شو هغه احکار کړه چې احکار کړه نو تایید راغې ولی الله نبی تقول چې ستا شاګرد دمره مقرب شو چې زه دې سره په ځکه خبرې کوم دا زما راي شو او ان شاء الله دا تاسو بخاری کې راشي ٹھیک شو 521 صفحه راوړو مسله براوړه دا 545 رااله دا 515 رااله دا 521 رااله حدثنا يحيى بن قزعه درمیان کې ګورم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من الامم ناس محدثون برا شکل کې محدثون اے ملهمون او بیا هغه څوک دی بای طالب جانا فینکو فی امتی احد فانه عمر کہ زما په امت کې دا محدث وی دا به عمر وی نو ملهم شګه خبر اخلاص شو اسکال ختم شو وافقت ربی مان شو قلت ما یا رسول الله اے د الله نبی لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى کہ دې مقام کې موږ رکعات وضو کو خبرني فنزلت واتخذ من مقام ابراهيم مصلى وآیت الحجاب ادا مخ کی مسئلہ تیرا شو او کله چې ازواج مطهرات په بارت لې ماجی امرو کدوی تا چې پرده کې دی په پردو کې دی نو حکم راغی قلت ما یا رسول الله امرت نساء کا ان يحتجبنا کہ تاسو امر ک خپل بیانو ته حجاب نه خبي فإنه يكلمهن البر والفاجر
خبرې کې سره برو فاجر اب څنګه لکه غرونو کې اوس التم پردي رااله لکه په خوا په زمانہ کې چې دا زنانی او پلار دي مخل وکیلوال مالتي په خوري په خیر رااله غیرونه خوري دی واخ خذوبه چې کلیوال وو کنه مالی والا هغه خوري په خیر رااله غیرونه خوري دی واخ انا سړي بم ورته اخذ به غیرونه په خیر رااله هغه به خوري خوري دی واخ اخو دا درېدل باندې خو د تلو کې ودا خبرې کولې دا دی یکلمهن البر فنزل ات الجاب دوشو درما واجتماع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه او جمع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیانې په اظهار د خپل حمیت عصبیت وجد غیرتنا سمانه شو د نور خود لسړي دمره غلي ور کوي اب دمره سہولیات کې زموږ سہولیات کم دي فقلت لو نما ورته دیو بیان تا ساربو متنګ زون پیغمبر که تاسو پریشان کې قریب را چرپ دي کې دې تاسو له طلاق در کی ان یبدلو په بدل کې بور کې دي تاسو اجن خیر من کن مسلمات معنی یاد شو کنه ما دوی توی ازواج مطهرات ته چې نبی رسول الله پریشان وای کې پریشان وای نو زما امید دی چې زما رب خوشی کنه دی نبی له تاسو نه خسته خزه درکی کې دې تاسو پریږي دي ان آیت راغی اثار بنت الله کو یو عبد الازواج خیر من كنا سورته تحریم راغی وقال فنزلت شغن حاضرات وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قاسم بن انس بهذا وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهم اجمعين قال بين الناس بقباء یورز من قتل خلق مسجد قباء کی فی صلاۃ الصبح د سار مز کے اس جاءهم آتن ناسا پراغ دوی ته اورات ان کے فقالوا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد انزل عليه الليله قران نن د شپې په پیغمبر اسلام باندې الله آیت راولېګه قد نرا تقلب وجهك في السماء وقد امر ان يستقبل الكعبه او حضرت ته حکم شو چې مخوارو کعبه ته فاستقبلوها نو دې خلقو مخوارو دا د مولانا زکریا سے نقطه موضوع ترجمه شو حيث كان في ابتداء الصلاه او في اثناء الصلاه د خسته خبره ده دي شو کنه وکان رجوع الى الشام مكن الشام تو فاستداروا الى الكعبه كعبه ترال وبي قالت اسلام قالت سنا يحيى عن شعبة الحكم عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا داوجي الله عزيز ولا انقصوا ما حدیث 402 اغداد موزق دماز بخين 15 فقالوا ازيد في الصلاه قالوا ما ذاك صليت خمسا فصنع رجله وسجد سجدتين دین مراد چې دا موږ په اخر کې پس د خبر نه سید صاحب وکړه آی وخت جایز او جایز نه